السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو چې په هر ځای کې وي، الله تعالی مو خوشحال لره، سلامت لره، آباد لره. مختلف قسم ملګري تپوسونه هم کوي، خپل مصروفیات هم راشي، د یونیورسټۍ منډه هم راشي، سکولونه مدرسې هم راشي. خو الله تعالی د مونږ تاسو دا کاوشونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یو معزز دوست وایي چې زه په خوب کې صفا سوتره اوبه څښم. آیا د دې به څه تعبیر وي؟ په خوب کې صفا سوتره پاکیزه اوبه څښل د دې تعبیر ډېر ناشنا دی. د تا د صحت، د تا د ښه والي، د رزق د اضافې، د کامیابۍ، د کامرانۍ، یعنی هر طرف ته هم چې ته وګورې په هغې کې د تا د ښه والي، د خوشحالۍ، د کامیابۍ، د اضافې، د رزق په د ترقۍ د دې تعبیر دی. او که چېرته د دې په الټه باندې ګنده اوبه څښي یو انسان، یا ګنده اوبه په ځان باندې راچوي، نو د دې بیا تعبیر الټه دی. د ده د مشکلاتو، د ده د بیمارو، د ده د تکالیفو د زیاتېدو اندېښنه ده. نو داسې ملګري چې کله ګډوډ خوب وویني، نو داسې لږه صدقه څه شی د په لاس کې وي، هغه باید چې په ماشومانو باندې د صدقه وکړي او دا دعا پې وغواړي چې ربه دا صدقه کوم، ما یو ګډوډ خوب لیدلی دی، د دغې خوب د نقصان د بچ کېدو دپاره زه دا صدقه کوم. نو هغوی له بیا داسې یو صدقه پکار ده. رب العالمین مو ډېرې خوشحالیانې نصیب کا. دا یو د خوب تعبیر چې تاسو ته ذکر شو، چې په هر ځای کې وایي الله مو خوشحال او سلامت لره. جزاکم الله.